نن د سره ان شاء الله العزیز د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک شیر کوم. امید ده چې تاسو به خوښ شي او مخکې به د نورو ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شیر کوئ. په فضائل ذکر کې د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه نه حدیث را نقل شوی دی. هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو مرتبه او فرمایل چې قیامت دا ډېر یو سخترین ورځ ده چې په دغه ورځ باندې به نفسا نفسي وي. هر یو انسان هر یو بنی آدم به په خپل خلو کې ډوب وي. خو لیکن په دغه ورځ باندې چې کله الله تعالی د خپل بندګانانو نه احتساب واخلي او د جنت او د دوزخ فیصله ووروي او دغه اهل جنت ولا د جنت خواندان دی په جنت کې داخل شي او دی د خپل په جنت کې مکانات او محلات وویني، نو دی ډېر زیات خوشحالي چې د دې اړو صحت معلوم نه دی. خو لیکن د دخول جنت نه بعد هم اهل جنت والو ته صرف د یو چیز افسوس وي. هغه په دنیا کې نه مال افسوس کوي، نه د جایداد افسوس کوي، نه به د اولاد افسوس کوي. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ فرمای چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې هغه افسوس به د اهل جنت والو داوي چې کوم ساعت دی په دغه دنیا کې بغیر د الله تعالی د ذکر نه تیر کړی وي. د دې به ډیر زیات افسوس کوي او په دې به ډیر زیات شرمنده وي. نو محترمو، تاسو به کتلی اکثر په دې گاډو او د موټرو باندې و جمله لیکلې ده و افسوس سے احتیاط بهتر ہے. نو هغه وخت کې چې به افسوس کو دا غیر ډیره بهتر او خبره اوس نه ده چې د نن دا مصمم او پک اراده وکړو چې د الله تعالی ذکر به موږ همیشه کوو.